د چا چې محترم و څومره لوی حاجت یو په دې ترتیب او په دې طریقه کار د الله پاک نه غواړي انشاءالله العزیز الله پاک بوله حاجت په منټونو کې محترم دا پوره کړي د چا څومره لوی مشکلي او په دې طریقه او په دې ترتیب باندې محترمه دعا وکړي الله پاک بوله تمام مشکلات دا ختم کړي نن چې کومه وظیفه ده انتهایي مجربه انتهایي پاورفل وظیفه ده په ژوند کې د حاجتونو د پوره کېدو وظیفه ده دغه رنګې د دعاګانو د قبولیت ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده محترمه کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله ملک ملګرو سره هم شیر کړئ ځکه محترمو چې په دې اورېدو باندې انشاءالله عزیز ستاسو دعاګانې دا به قبلېږي چې کوم چل پکې ښودل کېږي کومه طریقه پکې ښودل کېږي انشاءالله د هغې نه بعد به داسې یوه بنده نه وي چې د هغه حاجت نه پوره شوی یا د هغه مشکل نه پوره نه شي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو نن چې کومه وظیفه ده انتهایي مجرب انتهایي پاورفل وظیفه ده دومره د کمال وظیفه ده چې دغه طریقه دغه وظیفه محترم هر یو پیغمبر کړې ده او الله پاک د هر یو پیغمبر سوال دا قبول کړی دی نو دغه تعلیمات موږ ته ملا کولی شي چې پیغمبر په دې طریقه باندې سوال کړی دی تم په دې طریقه باندې مان وغواړه مان سوال وکړه زه یې تاله پوره کوم یا الله پاک چا څومره حاجتونه دي تمام حاجات له پوره کړه یا الله د چا څومره مسائل دي مصائب دي مشکلات دي تمام مسائل مصائب مشکلات دا ول ختم کا الله پاک څومره کسان داسې دي چې هغوی د رزق په تلاش کې دي الله رزق ورته ورکړه الله څومره کسان داسې دي د نوکرۍ په تلاش کې دي بهترین او ښځه کې ول نوکري ورکړه الله پاک څومره کسان بیماران دي هغوی په کټونو کې پراته دي یا په هسپتالونو کې دي ربه صحت کامله ول ورکړه څومره خلک داسې دي چې هغوی د رښتیا په تکل کې دي ربه په ښځه کې ولا ښه رشته راورکړي امین ثم امین نن چې کومه وظیفه ده انتهایي مجرب انتهایي پاورفل وظیفه ده موږ چې د الله پاک نه غواړو موږ به عاجزي کوو موږ چې د الله پاک نه غواړو نو موږ یو قسم له بدماشي کوو لاسونه زموږ څنګه د وختو انداز څنګه کتل را کتل زموږ څنګه او خو دې خو ګورو سوال د الله پاک نه کوو د غافل سړي دعا الله پاک نه قبلوي د الله پاک ډیر زیات بهترین او نازبین پیغمبر حضرت موسی علیه السلام الله پاک ته سوی تا بار بار ودی ربي لما انزلت الی من خیر فقیر ته چې سره کې ماته زه د هغې لپاره فقیر ما محتاج یم راکړې ماله نو د الله پاک نیازبین پیغمبر ځان ته فقیر وي ځان ته مسکین وي د الله پاک مقابله کې الله پاک ته مال راکا چې سم ترا کې زه غز علما ته راته وایي چې موږ دې سوال کړی الله پاک ته موږ ویلي دي چې ربه موږ ور ډېر زیات بې وسه یو موږ ډېر زیات فقیران یو موږ چې څه غواړو د دې څیز موږ محتاج یو بل ځای کې قرآن کې الله پاک وایي الله پاک وایي دا کافران ذکر کړه راګیر کما دا مطلب مقصد دی چې دوی تضرعه دوی عجزیو کی دوی چې کله عجزي اختیار کی کې رشته وو باسي زما کما بل ځای وایي تاسو ولې نه جاړئ تاسو سوال دی تاسو حاجتونه دي مشکلات دي الله پاک په کار دا تاسو جوړلې وي تاسو او جاړئ به تماشا کوي در کوم نه در کوم دل ماشوم چې کله مور پلان نه پیسې غواړي سونه مسله ساده کړي نه ورکه ولا او چې کله خلوه ځکی مسو ته یې نه خپل باندې خورای را پیسې والے پیسې ول ورکه سونه ورکه ول چې سونه ماشوم په هی بیا اكو قنا ورکه به ورن جوړي نو موږ له فکر محترم جړه د خپل جن معمول ساز چې الله پاک ته جوړو موږ بندګانو ته جوړو سړی براشي سوال شروع کی بل چا ته لګیا شي خود فریاد وکړي نه خلکو ته فریاد مکه ولاړ شخص خپل رب ته فریاد وکړه الله پاک ته جوړه خلکو ته مجاړه
محترمو عجزي اختیار کو اور جړه لیول خپل برابر کو ته تماشا کو جیسے کیږي په جنگ احد کې یا بعد کې نبی له سلام نن ورته خیمه ته جړلې ابوبکر صدیق صاحب ورته د الله رسول دومره جړه مو تب الله پاک ځای کینو الله پاک وها هسته امداد کوي ما جړه نو 313 شکست ورک 1000 کافرانو دا ولی جړه کمال محترم الله پاک سے تعلق ساتل پکار تعلق مونږ نه ساتو کو تعلق خرابو لکه مونږ کو مازنا خو بلال شي خپل رامي ته ګونه کوي هغه مونږ چې برکات دي انوارات ایس ختم شيسته نن چې محترم کوم زموږ وظیفه را هدا سره چې مونږ عجزي کوو مونږ الله پاک ته جاړو نبی کریم صلی الله علیه و الیه وسلم لا سنوي الله پاک ته ونیول او سم په زاره زاره ولګیا سم بازار زاره عیسی علیہ السلام الله وخت سوی ربا استا بندگان دي کو عذاب لور کې هم استا بندگان کتب بهانه کتب ته بشکا هون کې مهربان تاسو ته بوس نشي کولای نن چې کوم زموږ وظیفه د 2 رکعاته صلات حاجت به کوي 2 رکعاته اور 2 رکعاتو د صلات حاجت نه بعد وا تاسو 1000 پیری یا ارحم الراحمین وای یا ارحم الراحمین او حدیث کی راځي چې څوک درې پیری وای یا ارحم الراحمین نو الله پاک د جواب ورکړي چې سوي ارحم الراحمین حاضر دی وای سوي دومره زره سر کوي چې درې پیری دی وي چې 1000 پیری وي نو سر جسم غړ مثلا چې الله حل کیږي مخکې ورسته ول سول پر درود شریف او یا ارحم الراحمین وظیفه کوي ان شاء الله عزیز تماشا کوي الله پاک ساتو هر یو مسله لبا حل کی الله پاک خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته